بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم کفایت الله یوسفزی، ستاسو ورور، ستاسو خبریال یا خبرداري پیج سره نن مونږ تاسو سره شیر کوو د تخبه علاقه شینکۍ کوم ځای کې چې مونږ یو څو ملګري سیل سپاټ راغلي یو. تاسو ګورئ مخامخ چې دی نو ښه مزیدار سیند بهیږي او په دې سیند کې زمونږ ټولو ملګرو ښه مزیدار انجوایمنټ وکړه. یو څو غوپې موپې پکې ووالې او بار بار لس اته منټه بعد چې دی نو پکې غوپې موپې ووهلې. بلکې زه به ده ووایم چې ما په خپل ژوند کې چې ته په لومړي ځل په سیند کې ولامبل، خو دې کې ډېرې کمې اوبه وي، نو ځکه که لږې زیاتې اوبه وي نو بیا پکې زه د یارې نه نشم لامبلی. د هر چا یو خپله یاره وي، کیدای شي زما دا یاره وي. بهرحال دا هغه مقام دی. زمونږ ملګري چې دي نو په خپلو سرګرمو کې انجوایمنټ کوي. شاهد صاحب دې وخت کې السلام علیکم. وعلیکم السلام. دې وخت کې زمونږ د کوک خدمات سره انجام کوي او دا ټوله آیډیا د ده ده. په خپل لاس باندې غوښه پرې کول، هغه مساله کول او بیا هغه او مونږ ته بس د خوراک دپاره راکول، دا د خپله ذمهواري ګڼلې ده. دې نه علاوه نیازګل صاحب او شاهد علي صاحب یو شان په ډیوټۍ باندې لګولي دي او هغوی ټیکې چې دی نو په سیخونو کې ورکوي. خو دا ورته شاهد به یو څو سیخونه زر زر تیار کړل، نو په ما باندې یې مو خوړل او دوی له یې ورکړل. ماشاءالله چېرته دغه نه ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ. خو زه به ونه خوړی شم، دا لږ والرکي د ما نه ډېر زیات ګرم دی. ښه نو ملګري لګیا دي په خپل اکټیویټیز کې، انجوایمنټ کوي، لګیا دي، سسوري خپل برابر کړی دی. نیازګل صاحب چې اوس کله چې هغه ډېره آوټسټینډینګ چې وه، کاش چې تاسو هم هغه څکلې وه هغه چې نو تاسو ته به یو ډفرنس یا دوی ته به خیر دی، ملګرو ته به وښیو. دا هغه پتیله وه په کوم کې چې نیازګل چای پخه کړه، اوس هم پکې ساسرات لږ ډه شته او ډېره مزیداره چای وه. مونږ وګڼل چې یاره د نیازګل په چایو کې هم تجربه شته، خو دې وخت کې خپله ډیوټي پرېښې ده، بعد هغه تیکو ته لاندې وترې. نیازګله روکې داسې په یو نوړی کې که ماله دې مې یو غوښه راکړه او زه یې خولې ته کړم، نو څنګه دی خوښه ده؟ نه داسې په نوړی کې یو غوښه راکړه، زه اوس سیخ نشم اخیستی دې وخت کې. دا شاید به یې نور سیخونه راوړل، تیار یې کړل. ماشاءالله لا ګرم ګرم دي او ډېره مهرباني. شاید به را باندې خپله مینه دغه کړه، زه به داسې وکړم هغه کړی مزه وکړه. ماشاءالله کوم مینهوال چې ګوري دغه هغې ته زموږ ریکوست دی چې مونږ سره راشئ او انشاءالله داسې مزیدار پروګرام به ورته جوړ کړو او ښه ریلي انجوی به کوئ. دلته د سیند غاړه ده، ښه مزیدار. دلته چې کوم دی نو اوبه هم کمې دي، لامبا به هم پکې کوئ او دلته به چای هم انجوی کوئ او تیکې به هم پکې انجوی کوئ. او بل نه ټول نه غټ خبره، مونږ سره یو غټ موسیقار دی نیازګل، چې هغه د الله پاک یو داسې اواز ورکړی دی چې هغه انمیچبل دی، نو هغه پکې هم انجوی کوي. ډېره مهرباني. شاید به زما په اتیکا باندې خوله بنده وه، نو خبرې ته وکړې، دا یې ډېر غټ کار وکړو. زه به ده ووایم چې شاید به یې څنګه ووي، نو دا نیازګل یو شوق دی، دا سپیکر او مایک یې ځان سره راوړي او بس یو ساعت پس چې دی نو یو ناګهانه یو ګانه شي پې. دې نه علاوه شاید به یې نور ډېر څه تیار کړي، بلکې ده یو لیست جوړ کړی و چې په هغې کې ټول هر څه برابر وو، مسالې او ماچسې او پیپسیان او پی او هر څه پکې وو، ګیلاسونه، پیالې. دا ډېر ښایسته سپاټ دی. زه تاسو ګورم دغه کې یو څو ملګري نور هم ماشاءالله لګیا وو په دغه چپره کې او څه خوراک مراک یې تیارو. دا سیند چې دی نو داسې را شروع دی، دا هغه طرفونه نه څه افغانیان هم غالبا د سیند په غاړه باندې اوسېږي، هغه کچا بادی دي. او دا تاریخ خو نور موږ ته د دې پته نشته، علم نشته چې ګنې یاره سیند د کوم ځای نه راغلی دی او کوم خوا تللی، خو ماشاءالله ډېرې ښایسته یخې اوبې دي. او موږ پکې څو ځله دغه وکړو، څو ځله هم پکې غوپه وواله. داسې به یو پوټې زه وګورم چې دا مې څه زوم آوټ زوم ان کړل. د دې معافي غواړم. نو دا
نیازګله سره خیال دی دا هر څه به مزه وکړي. دا خو لا جناب زمونږ شروعات دي، مخکې ته مونږ ته ډېر مزیدار چې کوم دي پروګرامز پاتې دي او انشاءالله کې پایک سے به تاسو سره هغه شیر کوي ټایملی په ټایملی. جی نیازګل صاحب نیازګله تاسو وی شاهد خلاف له کوله خدا به کوم وخت چې موږ د سپورت راتلو موږ غالي وو خاره غشته بیا تر مونږ به جناب هغه رقم به موږ کم ها دا یو خبره وه چې ټولو مرګرو دا خیال و چې ګنیره غوښه زیاته ده خو دا چې مساله شي مساله کړې غوښه او بیا کور ته یوسو اوس د دې ځای دا اندازه ده مونږ ته چې به دا غوښه برابر ده کمه خو نه ده خو برابر ده ایله به کار وکړي. بیا هم کې پایک صاحب ما ته داسې لګي چې دا لګن به ختم شي خو دې به ماړه نه شي. دا خبره صحیح ده او دا تاسو کتی شي لګن غونډ د غوښې نه ډک و اوس هم لا څه کافي ښه ده پورې ډک دا خو لا ابتدا شوه مخکې لا ډېر هر څه لا خوراک پاتې دی. شاهد بھائی دا خو وختي راسیخو دی او خبر دی د دې وانه رستی شو. شاهد بھائی دا نه حده پورې دغو کو انتظامات وکړل چې د خپل ګاډي بیټري او پکې چیرې د ببو دیوالو ضرورت هم نه راځي نو ماشاءالله ډېر خسته دغه وکړو. مخکې چې تاسو مړېږئ نو زه به دا پیپسي تاسو ته صاحب کوم. ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ. ها ډېره مهرباني. دا جی جناب بالکل تیار شو خوراک ته او شاید به یې وړي او هلته کېږدي ملګري څه خوري څه جمع کوي. دا زمونږ یو وړوکې غونډه کې رپورټ چې تاسو سره شیر کړو دا ځای ډېر ښایسته دی. زه به داسې ګیر چاپېره کیمرا دغه کومه چې تاسو یو اندازه واخلئ چې هغه ځای څومره مزېدار دی څومره ښایسته د سیل سپاټ ځای دی. په خیبر پښتونخوا کې او د پښتنو په علاقه کې ښایسته ځایونه دي د سیل سپاټ سیاحتي مقامات دي. همدغه وجه ده چې خیبر پښتونخوا په ټول پاکستان کې په سیل سپاټ باندې یاد دی او د دې ځایونه چې دي نو هغه انجایبل ځایونه دي خلک ترې مزې اخلي او همدغه وجه ده چې اکثر د یورپ خلک هم دلته کې راځي او زموږ د خیبر پښتونخوا بالایي علاقو ته هم راځي دې علاقو ته هم راځي او هغوی دلته په میاشتو وختونه تېروي. ګرمي دلته کې د ګرمۍ موسم چې دی نو دې وخت کې مونږ کمیسونه اوښکې دي خو د ګرمۍ نه مخکې نه دي یو لامبل هم دي او بل دا چې یو مزه ته اخلو نو د دې د وجې نه مونږ ورته کمیسونه اوښکې دي. ډېره ښایسته هوا چلیږي تیزه خو نه ده ډېره په مزه هوا ده که تاسو ګورئ نو پاڼې ډېره ښایسته نری ډکې خو هغې سره دا نه ښایسته هوا لګي چې په خلکو باندې ښه لګي. دا او کفایت الله یوسفزی ستاسو ورور تر دې وخته پورې بیا به انشاءالله نورو ځایونو کې او نور ریپورټونو سره تاسو سره مخامخ کیږو. تر دې وخته پورې د الله په امان.